أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدقت يا رب العالمين دې ځاینا سورة البلد شروع شو او لومبني آیات کې بالکل لا اقسم بهذا البلد د دینوم د دغه نه اخذ شوی تسمیه الکل باسم الجز دینه مخکې څلور د سورتونو دارا نازل شوی دی 15 نمبر سورت دی الله رب العزت په دې کې فرمایي لا اقسم ز قسم خرما بهذا البلد پدې خاریه باندې پدې شهر باندې لا اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں بهذا البلد د دې شهر وانت او تچی حل سشي ستاره پر حلال دن کی یا بطور فاتح تداهل دن کی بهذا البلد پدې خاریه کی یا تنازل دن کی راتلن کی بطور فاتح پدې خاریه کی وانت او تچی نو دل دا قسم خوري الله رب العزت په دې هاریه باندې دا هاریه ډیره معززه مکرمه مطهره ده الله ته ډیره خوښه ده غمکه معظمه ده او د دې خپل حدود دي او د دې خپل اوچتواله دي د دې استوګنم الله ته ډیر خوښ دي د دې عزت او احترام ډیر وي دک شان دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خاصیت دی برکت دی چې چرته مخکې او رستو په کائنات یعنی د چا د پاره په انسانانو کې یا په جناتو یا په چا د پاره د غزې کې وینه تو یول حرام حلال شوی نه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره د سوخ د پاره د سحر نه واخلا تر مازیګره پورې د خاریه چې دا نو دا مباح الدم وا د ضرورت د وجې وینه تو یولې شو اجازه ورته پته مکه بن الله وانت وتجیتا حل حلال دن کی یعنی تا تا حلال دن کی د وینه به هاذ البلد په دې هریا کې ووالدین او قسم دی په والد باندې وما ولد او هغه چې دی وزوی قسم دی په والد او په هغه پیدا کړی شی باندې په بچی باندې لقد خلقنا الانسان یقینا من پیدا کړی انسان لرا فی کبد په مشقت کې دا انسان په مشقت کې الګه پیدایش ته د مشقت ته د دینه مخکې په خېټه ګرځول مشقت ته ژوند یې مشقت ته د مور خپل د مشقت ته بیا چې د خپل ژوندۍ ترې ده ځنه مشقت ته ایحسب آیا دی ګمان کوي ان یقدر چې هیڅ قدرت لري علی چې قدرت لري بد علی بد باندې احد هیڅ دی دا ګمان کوي چې بداړو سو قدرت نه لري بل ځای اختیار به د باندې نشته یقول وای اهلکت چې هلاک کړو یعنی اولګو ما مال لرا لوبه دا ډیر زیات می مال می ولګو نه خو ته پته الله رب العزت لیدلی چې د مال له بس کې ولګو وکافران دا خو د انسان د اسلام په مقابله کې ولګو نو یحسب آیا دی ګمان کوي الم يره چې نه لیدل لرا احد هیچا خدا سه نه چاري دل الله رب العزت لیدلی الم نجعل له آیا مون ندی ګرځوي دلرا سترګي ولسانا او جبا وشفتين او شونډي په تور خاص نعمت الله ذکر کوي چې دا ډېر خاص چیزونه دي الله یا ادم ول ندی ګرځولي وهديناه النجدين او بیا مونږ ته د لار او خودلا د سشي دولاري نو النجدين نه بعضو چیزونو الکا دولاري او ارتچا دي دو سینې او اجتماعون څنګه پیدا شي نو ډایرک دغه لخلوړي نو د دې وجه وای آیا موږ نه دي خدای دې د دولار ښکار دي د قران او د حدیث یو لار ده سنت ده او یو لار د بدعات او د شرکیات او د رسومات او د غلطو نو یو سملار چې ده او یو غلطه لار ده استاد خو خرج ته په کومه لار باندې الله یا موږ ورته دواړه لار نه دي خدای دې ورته دواړه ده